الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام درۃ الحاد درسونه روان دي مغربي فکر فلسفه بیانېږي. دوستانو څه اعتراضات هم حل کړي دي او دا شانته کې د الحاد مبادیات هم تاسو ته بیان شوي. اوس موږ بل باب شروع کړی دی. بل باب شروع کوم چې هغې ته د ساینس فواید او د ساينس متعلق څه بعضې معلومات به ستاسو مخې ته وړاندې کېږي. دې دپاره چې د الحاد دا موضوع د ساينس سره تړلې ده. لکه څنګه چې د علم الکلام قدیم به زموږ علماء کرام رد کولو هغوی دپاره هغوی څه زده کړي، د منطق اصطلاحاتو سهارې سره به خلکو اعتراضات کول او د منطق په اصطلاحاتو کې به هغوی له جواب ورکړو. اوس چې دا جدید ساينس د موږ خلاف نه یو، موږ د نظریاتي ساينس نه خلاف یو چې هغې نه خلک عقیده ثابتوي. موږ له خلک وایي تاسو دونه رد ولې کوئ؟ موږ په ساينس رد نه کوو، په عقیده رد کوو. څه کوو؟ په عقیده رد کوو. نو بیا موږ بیگ بینګ باندې ورته رد کوو، موږ په ارتقا کوو. د دې نظریو په بنا باندې دوی د خالق نه انکار کوي، د خپل د ژوند د مقصد نه انکار کوي او دوی انسان نه د حیوان جوړولو کوشش کوي چې دا انسان یو حیوان دی، صرف خواهشات به پوره کوي، مادي ترقي به ګوري، د دې سره د روحانیت سره تعلق نشته. نو د ساينس باره کې څه فواید دي او د ساينس تعریف او موضوع غرض هم بیان شوی دی. مولانا صاحب عبارت شروع کنه ورسته کتاب کې موجود. بسم الله الرحمن الرحیم. د ساينس فواید. دا خبره صحیح ده چې ساينس د انسان په مشاهده کې زیاتوالی راوستی دی او ساينس دا وښودله چې دا کائنات په کومو قوانینو سره چلیږي او حرکت کوي. مثلا اول به انسان ته دا پته وه چې اوبه د باران په شکل کې اسمان نه راورېږي. خلکو ته دا پته وه چې د اوبه راورېږي، خو د باران په ذریعه باندې اوبه راورېږي. خو دا ساينس موږ ته وښودله چې د دې وروسته علت څه دی. علت موږ ته ساينس دا بیان کړه چې کله د نور د حرارت دا په سمندر باندې راشي، د هغې نه بوړبوړکۍ جوړې شي، بیا د هوا په ذریعه هغه اوچتې شي، هغه به یو یخ فضایي مقام ته ورسي، نو هغې نه بیا دا باران جوړ شي. خو بیا دې باندې څونه سوالونه دي چې ده نه دغه څوک جوړوي، ساز کې ته څوک جوړوي، د ده نه بیا څه ګلۍ جوړه شي، څه واوره جوړه شي، بیا دا خو دونه ډېرې په یو ځای ولې نه راځي. بیا د دې د ساز کې د رفتار دا چې دی دا 558 کیلومتر دی غالبا، دا خو ډېر د ګولۍ د رفتار نه نیم جوړېږي. نو دا بیا څنګه انسان ته ضرر نه رسوي؟ په دې فضا کې ولې دا نظام چا برابر کړی؟ د دې جوابات ساينس سره نشته. نو موږ وایو چې تاسو به دغه زده کړئ او دې ته مولدین ته بیا هم د دې ساينس چې هغوی د دې فارمولونه څه ثابتوي، الحاد ثابتولو کوشش کوي. تاسو ورته وایئ چې دا خبره د الله په وجود باندې ټول نه لوی دلیل دی. مولوي صاحبانو دوی پرون هم دا سوال کړی چې دا کائنات لامحدوده دی، د خالق ضرورت نشته. موږ ورته کائنات لامحدود نه دی، کائنات محدود دی. د آیات نه استدلال کوي والسماء بنیناها بأیدٍ وإنا لموسعون، ورځ په ورځ پراخي ورکوونکی دی. نو موږ ورته د اسلام عقیده الله تعالی وایي زه ورله پراخي ورکوونکی یم. بل کائنات چې دا څومره کائنات دا کهکشاګانې دي څه شي، دا په منزله د یو جسم ګرځي. ګوره که زموږ دا کوره ده، دا په منزله د یو جسم د تبره فضا ته والوته، دا د یو فوټبال ښکاري، یو بال یو جسم ښکاري. بیا دا کهکشا زموږ ملکي وی دا یو جسم دی، بیا دا نور کهکشا دا یو ټول بیا داسې راجمع کې اخر کې یو جسم چې جوړېږي چې هغه دپاره علت څه وي مولوي صاحبانو؟ دا بل د دې آغاز شوی دی. څه شوی دی؟ د لامحدوده څیز آغاز نه وي شوي. پوه شولې؟ دا خپل وجود کې احتیاج لري او لامحدوده څیز احتیاج نه لري. په هغې باندې ما تفصیلي جواب کړی دی، هغه بیا وګورئ ورپسې مولوي صاحبانو. نو اوس موږ له ساينس څه وایي، د باران په باره کې وضاحت وشو، نور عبارت مخکې وایو مولوي صاحب. مګر اوس د ساينس په وجه انسان ته پته ولګېده چې دا د سمندر نه بخارات اوچت شي او د باران په شکل کې ترې څاڅکي جوړ شي. اوس خو انسان ته دا پته ولګېده چې دا څنګه کېږي، دا هر څه څوک کنټرول کوي. د دې خبرې جواب د ساينس سره نشته دی. ساينس د علم یو شاخ دی او د مادې نه بحث کوي او ما به د ساينس د دغه یو شاخ دی، د علم یو ذریعه ده. اوس دنه ته مذهب ثابتول دا څه خبره ده؟ څه راځي بیا؟ خلاف عقل راځي. ولې ساينس د سره بحث کوي؟ د مادې نه مذهب غیر مادي امورو نه بحث کوي. هغې د څه کار دی؟ د دې دواړو طریقه کار کې فرق دی. د دواړو څه دي؟ لارې جدا دي. دا په تجرباتو بنا دی، هغه په څه شی بنا دی؟ نه هغه په وحي باندې دی. دا په تجرباتو بنا، دا په ځوانیاتو بنا دی، هغه په قطعیاتو بنا دی. مولوي صاحبانو په ده کې څه کېږي؟ دا نظریه د بدلېږي را بدلېږي او عقیده لیکن له سته دغه موږ ذکر کړی دی په خپل ژبانې مولوي صاحبانو. شاباس. او ما بعد فطري څیزونو په باره کې ساينس هېڅ هم نشي کولی. نو د یوې الې په وجه د خالق نه انکار کول دا لوی جهالت دی. لوی جهالت دی چې ته د الې په ذریعه د خپل خالق نه انکار کوي. ساينس به تا ته ستا په علم کې اضافه والی وکړي چې ځمکه څو قسمه ګردش کوي، 2 قسمه، یو په مدار کې او بل په محور کې. خو ساينس دا ته نشي ثابتولی چې دا هر څه څوک کنټرول کوي. موږ ته پکار دي چې په کائناتو کې
په مختلفو طریقو سره غور او فکر وکړو چې دا هر عبارت یو شخص هر څوک چې یو کار کوي څه مقصد دپاره کوي د دنیا کې دو مقصد څه دی اول څیز په دی بولې دین ته سوال کوي چې ته به مقصد کوم کار کوي نه نو چې ته به مقصد یو کار ته نه کوي چې مخلوق نو خالق چې د کائنات او توازن سره پیدا کړي تا به څنګه بغیر د مقصد دا کې دې شکل منی ده نه منی اول څیز په مقصد باندې غور او فکر کول پکار دی او صاحب عقل انسان چې په کائناتو کې غور او فکر کوي چې دا هر څه زمکه نه واخله د کشاګانو پورې او دا دومره لوی نظام د سره لپاره پیدا کړی دی ساينس سره د دې جواب نشته دی د دې جواب د رښتینی خبر سره دی چې الله تعالی د اسمان نازل کړی دی الله تعالی فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون سورۃ الذاریات آیت نمبر 55 کې الله فرمایي چې ما د انسانانو او جنات سره لپاره بل الله تعالی چې د صفت د خالقیت لري امن زبانو د وجه نس چې الله مونږ پیدا کړی وو دویم نمبر قدرت دی قدرت مبارک هم غور فکر کول پکاره چې دا دومره لوی نظام د کره ارض او په دې کې په مخلوقات باندې قدرت لري چې دا ټول هر څه الله تعالی د قدرت دلانه او دا هر څه خبر دی الله تعالی د فرمای او ما تسقط من ورقه الا يعلمها کوي پانه د ونه غورځي دا هم د الله تعالی په علم او قدرت کې دا ابن کثیر رحمه الله فرمای تفسیر ابن کثیر کې د دې څه تفسیر کوي شاباس اي ويعلم الحركات حتى من الجمادات فما ظنك بالحيوانات الله تعالی په جمادات باندې قادر دی جمادات مبارک دې سوې دا څه نظر ده حیات نظری حیات پکې نشته سنشته حیات پکې نشته په هغه باندې الله قادر دی نو بیا حیوانات او بیا الله شاباس یعنی الله تعالی د جمادات مبارک پوهیږي نو حیوانات خو جاندار مخلوق دی دا دومره نظام کنټرول کول چې په نظام شمسي کې به یو کاربون سیاري دی منګه چې دا بلکې ویل دي کې سونه سیاري دي یا کهکشا چې کومه ده دي یو ورق سیاري دي یو ورق سیاري سوجو بیا کهکشاګان یو ورق ته سوجو کدا ورته ضرب کو کلکولیټر نه راځي او د دوی د دونه رفتار سونه دونه رفتار دونه لري دي کنه چې د رڼا د رفتار سره تر علاوه د رڼا د رفتار نه موږ سره بل پیمانه نشته چې د ټول تیز سفر کوونکي د رڼا رفتار دی سبحانه ټول سیارې په خپل مدار کې چلیږي نو الله تعالی د ډېر لوی قدرت خاوند دی چې د هر څه یو سکند لپاره هم د الله تعالی قدرت نشي بار کېدلی که یو څو سکند هوا بند شي نو د سمندر په هوا کې چې د سمندر په خوا کې چې څونه حیوانات دي څونه زنده سر دي دا به حالات شي صرف یو 10 سکند یا 60 سکند هوا بند شي ته سوچو دا به ختم شي ګزمکه یو پیسه د خپل رفتار نه اخوا شي ټول نظام بغړ شي ګزمکه چې رفتار کوي دا 13 ملي رفتار چوکي دا 2.8 ملي میټر د خپل نه اخوا کیږي ته سوچو که دا وایي چې دا درې اخوا شي نو خلک به هم تبعید او که دوه نیم اخوا شي هم تبعید ته سوچو که دې دپاره دا مقدار څنګه مقرر کړي بل دا ځمکه چې ده د 23.5 زاویې باندې بلای راښکته شوې راکوبه ده دې سره دا موسمونه راځي که دا پکې نه وي موسم ده کې اوس دا رجحاندارو ته صفت چا پیدا کړي وایي دا خود بخوده پیدا شي عجیبه خبره څنګه خود بخوده پیدا شوي دي والله عقل نه بار خبرې دي رښتیا درته وایم موږ په دې فلسفه نه یو خبر ځکه موږ د ملحدینو دا سوالونه څه ښکاري معقول ښکاري کله چې ته په دې فلسفه خبرې ته پوهېږې لکه ګډې وډې مه وړه اوس یو سړی پر مثال د عربۍ په دغه نه خبرې په ګریمر نه خبر او هغه راځي د عربۍ اصطلاحاتو باندې اعتراضات وکړي چې حارق التخرقل وایي او عائشة رضی الله تعالی عنها نو تاسو به نو یو چې خدای دا څه جاهل راغلی دی او ته موږ د ناس دی د عربۍ په هغه اصطلاحاتو نه پوهېږي اوس یو سړی د ساینس د دې اصطلاحاتو دی بیا بل ته وایي تاسو په ساینس نه پوهېږئ موږ الحمدلله موږ په ساینس تاسو په دې فارمولو باندې پوهېږو چې تاسو دې کې څه کوئ ما وایي مولوي صاحب ما ته وایي ستا په بیګ بینګ څه پوهېږي ما ته راځه ته په پوهېږې او که موږ الحمدلله په بیګ بینګ باندې چې موږ څونه کار کوو تحقیق به کوو دونه به تاسو نه لرئ الحمدلله عمل سبحانه الله تعالی دا ټول په خپل قدرت سره کنټرول کړی دی دریم سیز ربوبیت یعنی خپل رب پیژندل الله تعالی دا هر څه د انسان لپاره پیدا کړی دی کلمه دی او کسبګمې دی او که هواګان دی او که اوبه دي او که مادي دي د دنیا ټول سیزونه د انسان لپاره پیدا کړی دی هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایلی چې دا هر څه ما ستاسو لپاره پیدا کړی دی کوم چې په ځمکه کې دي دا هر څه د موږ لپاره خلقت الاشیاء لاجلک دا هر څه مې تاسو لپاره پیدا کړی و خلقت لاجلک ځان ساينس تعریف چې دی دا د لاتینی ژبې لفظ دی په معنا د پوهېدلو سره وایي دا یو کتاب په ځان سره وکړئ دا د حوالې موږ ساينس قرآن کې حضور بدا ولیکئ ځان سره ما سره پی ډي اف کې شبه رابطه وکړئ چې راولیکم دا ما مطالعه کړې ده دا پروفیسر اقبال صاحب ډېر بهترین معنا دا به ورک شوی بیا ما بل هم راوړو او دا ما مطالعه کړې ده ساينس وګوره لاندې څه که نه حواله شته لاندې ساينس قرآن کې حضور به بهترین کتاب دی دا استفاده کوئ د ده کې د انسان د تخلیق مبارک دي ټول ما ډېر ښایسته بحث کړی ما اکثر زه دنه ډېر حوالې ذکر کوم مولوي صاحبانو ها ساينس وضاحت تعریف د ساينس د لاتیني ژبې لفظ دی په معنا کې پوهېدل ته وایي د پروفیسر سر ډیګویل د وینا مطابق ساينس د نظام پرته د علم نوم دی کوم چې د مشاهدې او تجربې د عقل حاصلېږي عقل نه دا حاصلېږي او د علم
کوم شوبې ته چې موږ ساينس وایو د دې دویم نوم څه دی؟ علم الکائنات مولوي صاحبانو. چې په دې کې انسان علم هم شامل دی، ساينسدانان د کائنات په مشاهدې نتایج حاصل کوي. نتایج حاصلوي. شاباس دی. هر یو صحیح او درست ساينسي نتیجه مستقل علمي حقیقت او قانون ګڼي. وروسته بیا قانون ګرځي. اول تاسو مفروضات صحیح پدې کې مفروضات یو مفروضه پیش کی چې لکه د ازمکه 15 قسمه ګرځي کې به دې باندې تحقیق کوي اخر کې تجربه پیو کی خدا تجربات هم غلط ثابتېږي سکیږي. دا تجربات د دوی غلط سایو راولي نظریه پیش کا کوپرنیکس چې نظریه پیش کا چې مرکز څه شه دی نور دی خو هغه نظریه به چا غلط ثابت کړه هغه وروسته ایډن هیبل ثابت کړه چې ویل مرکز خو خدا نور څه شه دی دا هم رفتار کوي روا دی د سره مرکز هغه دا مرکز دی هغه ورته د سره دا مرکز نشه نو تجربه وکړه خو تجربات هم باج وخت کیږي یو تجربه یو شانو کې چې بل شي بل صحیح تجربه کې هغه ناکام شي بل چې راشي د تجربه بل ناکام کینو دا په عقیده کې نه ناکامي نشته کوم عقیده چې د الله محبوب په تبلیغ او صحابه او تابعین تابعینو تر دې وخت پورې 1500 کال تیر شوي دي روانه او د نورسته کدرې زره کال یو بار تر قیامت پورې کوم مسلمانان نازي دا غوي بدغه نظریه کوم چې صحابه کرام او د نبی له سلام پاکي تبديل نه راځي مونږ زبانو د مشاهده او تجربه چې حاصل شي او د ریاب شي او د علمي حقایق چې کله مرتب او منظم کړي شي نو د ساينس وايي مونږ زبانو قرآن کریم کې الله تعالی ټول انسانانو ته دعوت ورکوي چې تاسو په اسمانونو کې بسمه کې په غرونو کې په بوټو کې په میوه‌جاتو کې په ځناورو کې په شپه او ورځ په دې تبدیلي د انسان په تخلیق کې د بارانونو په نظام کې د ټولو کې غور او فکر کوي تاسو به الله تعالی د کمال د قدرت اندازه وشي چې څنګه یې د نسینه هستی د وجود پیدا کړو د آدم نه کائنات ته وجود ورکړو وکاین من آیه فی السماوات والارض یمرون علیها وهم عنها معرضون پس مګه اسمانونو کې څومره نښې او نشانونه دي په کوم باندې چې د آخرت تیریږي او توجه نه کوي د سوچ او فکر نه کوي د خپل ژوند د مقصد نه ځان نه خبره کړي د سره لپاره د خپل خواهشاتو د لپاره مولویانو د ساينس په اړه کې مفید سوالات او جوابات دي د ساينس مختلف شاخونه دي مولویان څه دي مختلف شاخونه دا وضاحت اول علمي هيئت مراد کوم سیز د ساينسي اعتبار سره تجربه او مطالعه کول ابل شبانو علمي هيئت څه ته وي د دینه مراد د کوم سیز ساينسي اعتبار سره تجربه کول دویم نمبر نباتات په دې سره د بوټو او میوه‌جاتو باندې مطالعه او نوي تجربات کول چې نور اقسام تیار شي دریم زوالوجي بوله شبانو زوالوجي یعنی حیوانات په حیواناتو باندې تجربات کول او د اقسام تعین کول څلورم مایولوژي د انسان جسم د اندامونو او عضو مبارک مطالعه او تجربات کول پنځم مارفالوژي په دې علم کې د انسان د وجود ظاهري جسامت صح مبارک مطالعه د چې د میډیکل کم ډاکټر دی کنه دا چې یو شوبه کې لګي د هارت د زړه یو ډاکټر دی کنه ته دنه تاسو کا دا د زړه بارے ټول معلومات نه بتاته وي چې راغله د رازونه د انسان په دې جسم کې انسان رازونه نشي پیدا کولای د انسان ورته د انسان یو جسم دی ورته وګونو بیل ډاکټر دغه په ګردو د علاج نه پوي یو زمونږ الله وړاندې چې کلو کې موجود دا هر څه علاج کوي ورسته تا هر څه علاج کوي او کوم چې پکې د ماهرین دي کنه دوی د یو فن سره تعلق ساتي په بل نه ته سوچ چې په انسان تاسو پورې میډیکل پورې سره لګول په کائنات ساو ته په پوهیږي چې ته څنګه عقل سره به د نقل نم کارل چې نقل ته ته چې ستاره ژوند مقصد معلوم دی مونږ زبانو شپږم نمبر نیورولوژي علم چې انساني دماغ د اندرونی او بیرونی ساخت او جسامت او کارکردګۍ مبارکي مطالعه د دماغ کې خو دونه د اعصاب خاني خې د چې هغه اندازه په لکونو پکې موجود دي مونږ زبانو تاسو څه قوم علم خوردبینی حیاتیات په دې علم کې د مایکروسکوپ یعنی د خوردبین په ذریعه تجربات او تحقیقات کول او د حیاتیات اصل ماهیت معلومه کول شابس معلومول اتم علم بایوکیمستري یا حیاتي کیمیا په دې سره د انسانانو او حیواناتو په جسم کې درنه پیدا کوونکې کیمیاوي تبدیلی باندې تحقیق او تجربات کول نهم علم فزیکل کیمستري یا طبي کیمیا په دې علم کې عناصر او مرکبات کې طبي خواصو باره کې معلومات حاصل کول او بیا د دې ماهیت د مقام تعین کول لسم علم جنسیات په دې علم کې د انسان د تولد د نظام په باره کې تجربات حاصلول یو لسم نامیاتي کیمیا څه نامیاتي کیمیا مولوی صاحبانو د دې علم په ذریعه د کاربن د مرکباتو په باره کې مطالعه کول او په دې کې بنیادی عنصر او د دې د نورو ټولو تعین کول د نورو ډلو تعین کول تر دې پورې چې د هر یو څیز کیمیاوي کاربن معلومات وشي بل ساينس نور شوبې هم سره لکه انجینرینګ مولوی صاحبانو بیا په دې کې دوه شاخونه دي اول سیول انجینرینګ او دویم نمبر په کې څه دي الکترونیکس نو بیا د انجینرینګ دوه شاخونه دي او سیول انجینرینګ او دویم نمبر الکترونیکس بیا په هم په دې کې څه دي د دې بل شاخ دی هغه کمپیوټر انجینرینګ دی او بل شاخ دی هم موجود دی چې اراضي انجینرینګ شابه
نو کنه د ساينس د نورو شعبې هم شته لکه انجینرینګ د دې بیا د شاخونه دي په دغه بل شاه د چې کمپیوټر انجینرینګ دی او بل شاه هم موجود دی ارضي انجینرینګ د دې په ذریعه د قانون او د ځمکې د سیزونو د ماهیت تعیین کول د دې بل شاخ دی بیا جیو فزکس د دې شاخ په ذریعه سره شابه د دې شاخ په ذریعه سره د ځمکې او د کانونو د ماهیت معلومات حاصل کول دي او دا د جیولوژي شاخ دی جیو کیمیا د دې په ذریعه سره په ځمکه کې د موجود سیزونو کیمیایي خواصو معلومات کوي او دا شاخ ارضیات حصہ دا ارضیات حصہ ده او د دې بل شاخ دی سلیکان ټیکنالوژي مناسبانو دا د الکترونیک سره تعلق ساتي او د شمسي توانایي سلیکان دا سولر او دا ټول دغه کیسې پکې شامل دي مناسبانو د شمسي توانایي په اړه کې معلومات حاصلول دا ورته ایجاد کول پکار دي چې تا 24 غنټې بجلی درکړي د بیټریا دا کیسې به ختمېږي لږ وخت پس به تو ګورې دوی په دې تجربه کوي دا به دومره تاسو دا سولر داسې هغه بدلونه کوي دې کې صرف کېږي چې تاسو نه استعمال 24 غنټې پروانه ختم نور نه راځي لږ وخت پس به دا کېږي دا سلیکان ټیکنالوژي وایي موري زبانو دا د الکترونیک سره تعلق ساتي او د شمسي توانایي په دې نور کې ډېر زیات هغه دی هغه پکې موجود دی مونږ توانایي پکې موجود ده مونږ زبانو او بل شاخ علمي فلکیات او دغه بل شاخ څه دی علمي فلکیات دا د ساينس هغه شاخ دی چې د دې په ذریعه سره د کهکشانونو سیارو د فضایي معلوماتو په اړه کې مطالعه او تجربات کوي د ساينس په اړه کې مفید معلومات بس به مولانا صاحب راځي خپل پیریډ باندې صحیح ده واخر دعوانا